السلام علیکم ملګرو د مولانا شیخ یوسف صاحب دا خبرې ضرور واورئ د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب په باره کې کوم خلکو چې د شیخ ادریس صاحب په باره کې بد ردي ویلي دي غولې خوړلې دي نو توبه دې وباسي د دې نه مخکې چې د الله عذاب پرې راشي د شیخ صاحب دا خبرې ضرور واورئ او اختلاف رای ته کنځلې مه کوئ اختلاف رای کوئ خو کنځل مه کوئ توبه وباسي او په اخره کې یو ضروري پیغام دی هغه ضرور واورئ کم خلک چې علماو ته ردي بدي وایي هغه دې دغه پیغام ضرور واوري په ما باندې د الله په عظیم احسان دی چې الله پاک په یو علمي کورنۍ کې پیدا کړی ما الحمدلله زما مشهور شیخ حدیث مولانا محمد ادریس صاحب الله دې جون کې برکت پیدا کړي او الله دې حفاظت نصیب کړي الله دې بیمارونو روغ وساتي په هغه هم د الله احسان دی ځکه تقریبا څه د 21 کالو په عمر کې زما شیخ صاحب ورور دا مدرس شوی دی په دارالعلوم نعمانیه کې او زمونږ والد صاحب او باباجي نو هغوی سره سکول سره ډېر زیات کتابونه الحمدلله ویلي دي او بیا شیخ صاحب چې درس هم شروع کړی دی نو په یو کتاب باندې دا کتابونه هغې وخت کې لیکلي دي نو په ړومبي کال باندې شیخ صاحب 18 کتابونه دا په ړومبي کال باندې ښودلي دي هغې کتابونو کې چې مو کتل نو په هغې کې شریک کاپي هم پکې شته او په دې دویم کال باندې شیخ صاحب دا خسامي او شریف جامي او دا په ړومبي کال باندې غالبا شریف جامي هم شیخ صاحب پړاو کړی ده په فنونو کې به داسې یو کتاب نه چې هغه د شیخ صاحب نه خولی قاضي حمدالله میرزاهد مولا جلال خیالي دا الحمدلله ټول کتابونه شیخ صاحب پړاو کړی دي او زه په اتم جماعت کې وم نو شیخ صاحب ما سره د نحوې او د صرفو دا کتابونه شروع کړي نو چې د سکول چټیانې به وي نو زه به نعمانیې ته لاړم نو هلته به مخبره کې ناست وم نو دا سبق به مې یادو نو چې کله به د شیخ صاحب طالبانو ته سبق وښو او 15-شپږ منټه به شیخ صاحب وزګار و نو په هغې کې به ما ته هغه کتاب وښو واړه کتابونه ما به زه وتول هغې وخت کې زه په اتم جماعت کې وم چې شیخ صاحب الحمدلله د حدیثو کتابونه خوري زه اتم جماعت کې وم د هغې وخت نه واله تر دې وخته پورې الحمدلله شیخ صاحب احادیث درس کړل او په پاکستان کې به داسې یو محدث پیدا نه کړي چې هغه د احادیثو ټول کتابونه خولي بعضې محدث به ترمیزي پړاوی بعضې به بخاري پړاوی یو جلد 2 جلد به وسره دا خو زمونږ د شیخ صاحب مصروفیات زیات شو په یوازې باندې به الحمدلله شیخ صاحب دورې حدیث پړاوه یو کتاب د دورې حدیث داسې نشته چې هغه د شیخ صاحب نه پړاو کړی زه طالبانو ته اکثر په درس کې بار بار خبره کوم وایم ما سره چې چا وړه دوره وکړه نو هغه چې شیخ صاحب سره دورې حدیث وکړي بس انشاءالله دی به کامیابي ځکه ما د وړې دورې خبرې د شیخ صاحب نه زده کړې دي نو د هغه نه مې زده کړې نو هغه بیا هغلته نور هم تفصیل سره وایي انشاءالله العزیز دا طالبان به کامیابي نو زه خو نورې علمي خبرې د شیخ صاحب په مخ کې نشم کولی ما له حیا راځي خو د الله احسان دی الحمدلله د علماو په کور کې پیدا یم شیخ صاحب زما ورور دی الحمدلله الله دې پکې نور هم تقوا پیدا کړي الحمدلله موږ ته ډېرې دعاګانې کوو والد صاحب زما کلک عالم زما باباجي مفتی شهزاده صاحب ډېر لوی عالم تاسو پیژنئ زما د باباجي چې کوم پلار و مولوي اسماعیل صاحب هغه د لکړو د تورمزو باباجي استاذ پاتې شوی دی نو الحمدلله یو علمي کورنۍ کې موږ را روان یو الله دې دا مدرسه کامیابه کړي او نورې داسې د شیخ صاحب په مخ کې ما له حیا راځي خبرې زه کومه کم سړی چې د حدیثو د استاد بد وی دا سنگ سړی دی وی زندیقون 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 کم مسلمان بی چې دا هغه په زړه کې به د پیغمبر د حدیثو قدر نه الله کم مسلمان بی چې هغه به د پیغمبر د حدیثو په طریقې خوشحالیږي نه کم مسلمان بی چې دا هغه په زړه کې به د حدیثو د استاد قدر نه بیګانې د امام احمد ابن حنبل حالات قتل بیګانې خبراته کو
بیگا میں دا امام احمد ابن حنبل حالات قتل او چالی کلی دی ابن قدامہ حنبلی کی داغا دا مسلک یو دیر لوی شخصیت تے لکہ زمون کے ابن الحمام دے دا امام احمد ابن حنبل نا چاہتا پوسو کو وی یو سڑے دا حدیث و دا استاذ بدوی دا دا سا حکم دے دا وورے رمی ورا پیدا توبے میں وستے اللہ تا کم سڑے چی دا حدیث و دا استاذ بدوی وی دا سنگ سڑے دے وی زندیقن 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 سڑی وتوی حضرت زندیق دے وی بیاوی زندیقن 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 او مجلس نا پاسے دو بار لاڑو پجڑا شو دا پیغمبر حدیث بے او سڑی درس کئی تبس پک گورے دا پیغمبر حدیث دا قدر پا نظر گورے زاد الطالبین کے درس کئی دا قدر پا نظر بگورے ریاض الصالحین درس کئی دا قدر پا نظر بگورے مشکات درس کئی دا قدر پا نظر بگورے ما خود طالبانو تا ویم زما طالبان دا دوری تا پوستیو که دی طولو تا پتا دا دی تا کل کل زوی ملکا ویم زما خود خلین خو مچتا دا سی دی یو محدث یو عالم دا سی بالذات یا بالواسطه چه دا بد بنی وری دا کبھی که دا توبه و باسم زما خود سر تاج دی عالم